د ژوندون نړیوال تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه مې وینئ. دوستانو فرهاد صافی ستاسو په درنه چوپړ کې یم یو ځل بیا او تاسو ته د دې اونۍ د ژوندون میلمه د خپرونې کوربهتوب کوم. قدرمنو مینوالو د یادې خپرونې تاسو لکه څنګه چې د خپرونې په هکله پوهېږئ چې په دې خپرونه کې تل موږ د هېواد په کچه باندې د هېواد سیاسي، فرهنګي، علمي، نظامي، ادبي څیرو سره دغه خپرونه جوړو او په ټوله کې موږ د څیرو په هکله تاسو ته معلومات وړاندې کوو. موږ د هېواد په کچه باندې د دې په لټه کې یاستو چې خدمتګارې څیرې، هغه څیرې چې هېواد ته، ولس ته، افغانستان ته په ټوله کې خدمت کوي، موږ له دغه څیرو سره د ژوندون میلمه خپرونه جوړوو. په دې خپرونه کې یو ځل بیا د دې اونۍ د ژوندون میلمه خپرونه کې راسره زموږ د هېواد یو تن هڅاند او خدمتګاره څیره ګډون لري. داسې څیره چې تاسو به خامخا د دې د فعالیتونو سره او د دې د نوم سره اشنایي لري. خو بیا هم په یاده خپرونه کې زه غواړم چې د دې څیرې په هکله تاسو سره د دې اونۍ د ژوندون میلمه په خپرونه کې وغږېږم او بشپړ معلومات وړاندې کړم د دې د فعالیتونو په هکله، د دې د لاسته راوړنو په هکله، همداراز د ژوند، اند او فکر په هکله. د خپرونې په شروع کې زه غواړم چې یوه لنډه کتنه ولرو په خپرونه باندې. تاسو ته د خپرونې له اوږدو څخه یو شمېر لنډ تصویرونه نشر ته سپارل کېږي. په دې هیله یم چې تاسو هم راسره ملتیا ولرئ په دې خپرونه کې. اوس هم ځو د لنډې کتنې پر لور. وګورئ په خپله چې د دې اونۍ د ژوندون میلمه خپرونه چاته ځانګړې شوې. بیا هم ښه راغلاست درنو مینوالو د ژوندون میلمه د خپرونې په خپرونه باندې لنډه کتنه او تاسو ته د خپرونې له اوږدو څخه یو شمېر لنډ تصویرونه نشر ته وسپارل شو. جوت وشوله چې د دې اونۍ په خپرونه کې راسره څوک ګډون لري. بیا هم د یادونې وړ بولم چې ځوان او هڅانده څیره ښاغلي امان الله کلیوال ته د دې اونۍ خپرونه ځانګړې شوې ده. امان الله کلیوال د تورخم د ګمرک عمومي مدیر. جناب مدیر صاحب، تاسو ته د ژوندون میلمه په خپرونه کې ښه راغلاست یو. کور مودان چې زموږ بلنه مو ومنله. السلام علیکم ټولو مینوالو ته، ستاسو د خپرونې لیدونکو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېره مننه تر دې پورې تاسو زحمت کړی ده او دا خپرونه کله کله زه ګورم چې تاسو هغه شخصیتونه او تبارز ورکوئ ورته. په دې هکله باندې لږ لږ ستاسو خپرونه وینم. ډېره مننه ستاسو د راتګ نه او ښه راغلاست. نړۍ کوم جناب مدیر صاحب. دوستانو، نن ورځ به موږ د کلیوال صاحب سره یو او لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ کلیوال صاحب ماشاءالله زموږ د هېواد یو تن هڅاند او خدمتګاره څیره ده او دوی فعالیت کوي، دلته کار کوي او موږ لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ مخکې له دې څخه چې موږ کوم شخصیت سره یا کومې څیرې سره موږ خپرونه جوړوو، موږ پاک دی پلټنه کوو، پس له هغې نه ورسره خپرونه جوړوو. نو زموږ د پلټنو او د څېړنو په پایله کې دا جوته شوله چې باید موږ د کلیوال صاحب سره دغه خپرونه ولرو. په دې سیمه کې ولس له دوی څخه رضایت لري. په همدې موخه نن ورځ به موږ له دې سره یو، د دې پر فعالیتونو باندې، پر لاسته راوړنو، د دې پر ژوند باندې، د دې پر راتلونکو موخو باندې بشپړ معلومات تاسو ته وړاندې کوو. خو د هر څه وړاندې زه غواړم چې تاسو ته د کلیوال صاحب د شخصي ژوند په هکله، دوی د پېژندګلوۍ په هکله تاسو ته وغږېږم او بشپړ معلومات وړاندې کړم. جناب کلیوال صاحب، په کوم ځای کې زیږېدلي یاستئ؟ په کوم کال کې؟ همداراز په کوم ولایت کې، په کومه ولسوالۍ کې، هغه سیمه کې چې تاسو زیږېدلي یاستئ د سیمې په هکله یادونه وکړئ. ډېره مننه. زما نوم امان الله کلیوال تخلص کوم. د خان آباد د ولسوالۍ د چوخۍ اوسېدونکی یم. البته ولایت مې کندوز دی. زیږیدنه مې همالته شوې ده. ما په مکتب محمد حسن خان میاخیل لیسې عالی کې ابتدایي تعلیمات ترسره کړي دي. بعد د 12 نه چې په 1983 کال کې موږ فارغ شولو، د کانکور د طریقه بیا موږ لاره پیدا کړله پوهنتون ته او په 1984 کال کې موږ پوهنتون شامل شولو. البته په 1980 کال کې فارغ شولم او 1965 کال کې زما تولد شوی ده. بیا پس له هغه نه د څو ځایو کې ما وظیفې لرلې چې لکه دفتر د کمیسیون د انتخاباتو کې باحث د ناظم صحوي و ډي اف سي و ترینر او بیا په بل دفتر د مارسیکوس کې
پایز د ترینر یو کال مې وظیفه تېره کړې ده. بله. یو کال هم د دفتر د جک کې پایز د ترینر د یو ولسوالۍ ټیم لیډر وم او همدارنګ مختلفو ځایونو کې ما کار کړی ده. ډېره مننه کوم جناب مدیر صاحب. ستاسو پر چارو باندې پر دندو باندې نور بحث به هم ولرو. راځو ستاسو د زده کړو په هکله غږیږو. کله مو چې غوښتل تاسو باید زده کړې وکړئ او یا هم کله چې تاسو په ښوونځي کې د یو زده کوونکي په ډول هلته مو زده کړې کولې، موخه مو څه وه د ژوند، هدف مو څه وه؟ معمولا لکه څرنګه چې موږ تاسو ګورو کله هم چې ځوانان یا کوچنیان یا تنکي ځوانان ښوونځي ته ځي یا پوهنتون ته ځي، نو د کورنۍ د نورو مشرانو لخوا په هغوی باندې ځینې تحمیلي نومونه ایښودل کېږي، مثال ته به ډاکټر شي، ته به انجینر شي. ستاسو خوښه څه وه چې باید څه شي؟ بله، څرنګه چې تاسو به معلومات لرئ که نه، زموږ د کورنۍ یو فرهنګي کورنۍ ده او په ضمن کې سیاسي کورنۍ ده. نو وخت چې زه مکتب کې وم، زموږ هدف دا و چې زه یو سیاسي څېره شم، لکه مثلا حقوق وایم یا حد اقل ژورنالیزم وایم یا سیاسي بخشو کې ما لاسرسی وي. نورو زموږ ملګرو دا هڅه لرودله یا شوق یې لرلو چې زه ډاکټر شم یا انجینر شم، خو د ما د موخې هڅه همدا وه چې په داخل د افغانستان کې په بل شکل باندې، په طبابت شکل باندې نه، په بل شکل باندې زه افغانستان ته خدمت وکړم، د هر وګړي د خدمت جوګه شم. نو وخت چې زه په مکتب کې هم وم، خو صفتي ښه نه ده، اول نمره او دوم نمره پاتې شوی یم. تر 12مه پورې ما هغه شهادتنامې او نمرات سلسله هم تاسو کتلی شئ. او په ضمن د دې کې په مکتب کې یو سیستم ده په نوم د ساراندوی. زه سرتروپ د ساراندوی معمولا انضباطان او انضباطان چې د کې اووه ګروپه شامل وو، زه د دوی ټول مشر وم، د 4 کلو. نو ما خپله هم د چون د ما پلار خپله ډګروال ده او قماندان د غونډې سره زموږ کاکاګانو نور مشران ټول په بخت سیاسي کې دي، څوک قماندان د فرقې و، څوک قماندان د نظامي بخشو کې البته، او د ماماخیلو طریقه وکیل خیل استو، لکه مثال مامان وکیل ده. په دې بخشو کې چې دوی کوم لاسته راوړنې او کارکردګي کولې، ما د دغو د هغه صفات او اوصاف به مې چې د خلکو د خولې نه اورېدل، ما هم غوښتل چې یو سیاسي څېره شم آینده کې. او په همدغه موخه باندې، په همدغه هدف باندې مې تعلیمات هم مخکې وړل. ډېر ښه. یعنې تر کومه بریده پورې هغو موخو ته رسېدلي یاستئ تاسو اوس مهال؟ او همداراز تاسو د لوړو زده کړو په هکله یادونه وکړه. فکر کوم تر لیسانس کچې پورې تاسو زده کړې لرئ، تر ماسټرۍ پورې تاسو زده کړې لرئ. په کومه برخه کې د ماسټرۍ سند مو ترلاسه کړی او همداراز د لیسانس؟ صافی صاحب څرنګه چې ما په ابتدا کې خپل شهرت په رابطه کې ویلې چې ما لیسانس په مزار شریف کې د بلخ په پوهنتون کې اخیستی ده. بیا ما ماسټري په بخش د اقتصاد کې چون مملکت ته راغللو په 1990 کال کې، چون د موږ بخش جدا سو، په دې خاطر باندې ما ماسټري وکړله د دې دپاره چې د موږ هغه تعلیماتو هغه پکې اضافه سي، علمیت هم پکې اضافه سي. نو موږ د تاجکستان د ملي هغه قطع کړی د خیر ایډیټ کې جوړېږي دانشګاه ملي په نوم باندې تاجکستان اولین درجه پوهنتون ده، په هغه کې ما ماسټري کړې ده په اقتصاد بخش کې. یعنې هغه غوښتنه چې ستاسو وه چې تاسو باید سیاست ته واوړئ یا د سیاست ډګر کې فعالیت وکړئ، تر کومه بریده پورې اوس هم لیوالتیا لرئ چې باید تاسو سیاست ته واوړئ؟ بله، څرنګه چې ټولو ته موږ او تاسو ته معلومات شته ده چې هر هغه هدف ته چې انسان ځان ته ټاکي، د هغه دپاره یو مسیر او یو اوږده لاره پکار ده چې موږ د هغو دپاره قدمونه ایښي دي تر اوسه پورې، ځینې پایې هم طی کړي نه دي. موږ په دې بخش کې په دې اکتفا نه لرو، البته امیدونه لرو چې د نه بر لاړ شو او هغه د خپل تجاربو نه چې سلسلتاً دې مرحلې ته راغلم په مدت د 10 کلو کې، د ده نه بر هم کوم ځای ته چې لاړ شم چې هغه تعقیبي مسایل مې تعقیب کړم او پر مخ لاړ شم.
هدف د ما البته تنها د مدیریت نه ده ځینې البته جګې اهداف هم لرم چې هغه به انشاءالله څه غواړئ ټول عمر کې څه غواړئ چې مختلفو بخشو کې غواړم زه حتی غواړم چې مثال تر امنیته پورې وزارت پورې ورسېږم غوښتنه خو ډېره ده غوښتنه د هر چا ده په دې بخش کې په بل بخش کې که وړتیا مو ورته لرودله مخکې به سو او که وړتیا مو ورته نه لرودله بیا به معذرت وغواړو په ضمن د دې کې په آخرینه مرحله کې زما هدف بخش د وکالت ده وکالت غواړئ چې وکیل شئ خپل ملت ته په دې طریق باندې خدمت وکړم ډېر ښه په دې هیله یو چې خپلو موخو ته ورسېږئ او هېواد ته ولس ته خدمت وکړئ څنګه کولی شي یو ځوان تاسو هم ځوان یاستئ یو ځوان څنګه کولی شي خپلو موخو ته ځان ورسوي یعنې د کامیابو انسانانو ځانګړنې څه وي ستاسو په اند ستاسو د تجربو څخه نورو ځوانانو ته هېوادوالو ته معلومات وړاندې کوو هر څوک چې دوه درې ځانګړتیاوې ځان ته مشخص کړي په دې بخش کې کولی شي چې دغه اهدافو ته انشاءالله که ونه رسېږي نږدې کېږي د هر چا اهداف فرق د چا زر ورسېږي څوک په اوږده لاره باندې ورسېږي تعلیمات د دو یو لاره ده تجارب چې تجربې ولري او ښه نیک کارونه چې خلکو ته د خدمت جوګه شي او خلک پرې ویاړي خلاصه دا چې هغه کارونه وکړي چې د ده د اهداف د موخې د هغه روزانې یا د دروازو پرانیستل وي ډېر ښه ډېره مننه کوم معمولا هغه ځوانان یا هغه انسانان چې خپلو موخو ته رسېږي یا د کامیابۍ په هغه مقام کې وي د دې تر شا د ځینې نورو انسانانو لاس هم وي مثال د ځینې ملګرو ځینې دوستانو د کورنۍ د غړو ستاسو په ژوند کې د کوچنیوالي نه تر دې دمه پورې د چا د خوا نه ډېر زیات هڅول شوي یاست څوک مو ډېر زیات هڅوي چې لا فعالیت وکړي لا پرمختګ وکړي بله زما خو اولین هغه هڅول د ما خپله وجدان ده ما خپل هغه مغز و مفکوره و ضمیر مې دا ما ته وایي چې دغه کار وکړه چې تر څو د نورو په څنګ لکه د موږ بابا او لکه پلار کاکا کوم ویاړ چې ما سره وړی ده چې تر اوسه پورې په هغه باندې زامن اولادونه فخر کوي زه هم غواړم چې د هغسې یو ویاړ راوړم چې آینده د ما نسل که ونه ویاړي خو د اقل د ما په نوم باندې ونه شرمېږي یوه مسله دویم د کور د فامیل د پلار د مور د ورونو د دو پشتیوانه ډېره ضرور ده او ډېره اړینه ده خصوصا په دوره د متعلیمي کې په محصلي کې په دوره د ماستري کې چې دو تعلیم چې کېږي په یو بخش ډېر منحصر ده اقتصاد ته چې اقتصاد ورته ونه لري او اقتصاد د یو جین تمویل نشي نو ته نشي کولی چې هغه کار مخکې بوځي نو زموږ پلار موږ د ټولو کارونه ښکلي یو موږ ته ویلي چې تعلیم دا یو زموږ ماما د خدای لري د موږ په تعلیم کې ډېر ونډه لرودله زموږ د یو تره زوی ده چې ده موږ د تعلیم په هڅولو کې ډېر تشویق کړي یاستو خو په ځانګړې توګه زموږ پلار والد صاحب تر اوسه پورې هم موږ ته وایي چې تعلیم هغه ادامه مه ختموئ تر څو چې 50 کلن کېږئ خپل تعلیم مخکې یوسئ ډېر ښه ډېر ښه ډېره زیاته مننه کوم کورمودان جناب کلیوال صاحب کلیوال صاحب موږ ستاسو په غیاب کې یو شمېر نظریات ترلاسه کړي او لکه څرنګه چې د خپرونې په پیل کې یادونه وشوله چې معمولا موږ په یو برخه کې څېړنه کوو او خلکو نه پوښتنې کوو پس له هغې نه بیا موږ شخصیتونه انتخابو ټاکو دې دپاره چې ورسره خپرونه وکړو موږ د دې سیمې د یو شمېر اوسېدونکو نظریات ترلاسه کړي ستاسو په هکله که چیرې ستاسو خوښه وي چې دغه نظریات په ګډه سره وګورو چې زموږ د دې سیمې ولسونه ستاسو په هکله څه نظر لري ډېر ښه نظر ده دا به هغوی ته پرېږدو چې هغوی څه وایي زه هم غواړم چې د دو نظر وګورم چې مثبت ده ګمانوي خو هر څه پرېکړه چې دو کړی ما ته قابل قبول ده ډېره مننه کوم دوستانو اوس هم ځو د جناب کلیوال صاحب په هکله موږ یو شمېر نظریات ترلاسه کړي دغه نظریات په ګډه سره ګورو په دې هیله یم چې تاسو هم راسره ملتیا ولرئ د خپرونې تر وروستیو پورې
د کلیوال صاحب په راتلو سره په تورخم کې په ډیرو برخو کې اصلاحات راغلي دي. یوازې دا نه چې موږ د تعمیر په جوړښت کې کوم فکر وکړو د ګمرک چارې ډیر په منظم ډول باندې جوړ کړل چې په مختلف افغانستان په درې رنګ بیرغ باندې ډیر ښه ډول پوښلی دی او دې ترڅنګ هغه موانع چې د سړک په سر باندې وي هغه شاته راوړل تر څو ګاډي وکولی شي چې په ښه ډول باندې لاړ شي او د دې ترڅنګ د ورځې به سلګونه ګاډي وي چې دلته ولاړ او نشي لګولی چې روزمره وځي 2 ورځې ته پاتې 3 ورځې ته ما اوس چې څومره ګاډي راځي هماغه ورځ باندې کېدلی شي چې کولی شي چې واوړي افغانستان ته لاړ شي یا جلال ته لاړ شي تر څو د دوی هغه کوم واردات چې افغانستان ته کوي هغه په ښه ډول باندې محصول شي او د دې ترڅنګ چې نور اصلاحات راوړي دي دوی سره دوه شي په مامورین دي چې دوه شي په کار کوي اما په دوه شیپونو باندې 3 شي په کار کوي دا په ښه مدیریت باندې کېدلی شي کله چې ښه مدیریت ولري کولی شي چې مخکې لاړ شي او دې سره په تورخم کې دغه ګڼه ګوڼه او دغه ستونزې او مشکلات حل شوي دي او دې سره چې موږ کلیوال صاحب نه نوره غوښتنه کوو طبعا زموږ غوښتنې ډېرې دي اما یوه غوښتنه ورڅخه دا ده چې په دغه برخه کې کوم مامورین چې دوی کمبود لري هغه له مرکزي حکومت څخه وغواړي تر څو دغه دریم شیپ کارکوونکي هم راورسیږي او دغه ستونزه په مکمل ډول باندې پای ته ورسیږي ځکه دغه لاره 4 شاته ده او یو 2 شیپونو مامورین 3 شي په کار کول طبعا یو څه ستونزمني نو ان شاء الله چې تر دې مهاله کارونه ښه دي او خدای دې وکړي چې نور هم پرمخ لاړ شي. تاسو مننه چې دلته راغلی ښه وخت. ان شاء الله موږ د کلیوال صاحب نه ډېر خوشحاله او ګمرک هم راښه شوی دی او عیدم ښه شوي دي او ان شاء الله څه داسې ستونزه نه ده راغلې چې موږ اوس مخ شوي یو بل ګمرک هم آزاد شو صفایي هم راغلې ده هر کار ان شاء الله ښه روان دی. موږ د ګمرک د تورخم د کلیوال صاحب لپاره ډېر خوشحاله وو ډېر کارونه مخکې وړي دي او غواړو موږ نوي ځوانان ته اړتیا لرو چې راشي کار وکړي او هغوی د موږ ماشاءالله ډېر جګ سوي دي مخکې اوس یې ډېر فرق کړی په دې ګمرک کې او ګمرک کې ډېر کار سوی ده او ډریوران نه ډېر خوشحاله دي شپې ورځې ډېر کار کېږي او مخکې به شپې 8 بجې ګیټ بندېده اوس ماشاءالله شپې او ورځې ګیټ خلاص ده ډریوران ډېر خوشحاله دي. کلیوال صاحب لپاره دا غونډ ډریوران څه خوشحاله دي او دا وید موږ جګ سوي دي او کار ښه روان ده. دوستانو به هم ښه راغلاست. همدا مهال لکه څنګه چې یادونه شوې موږ د کلیوال صاحب د کتابتون سره یو دلته ګڼ شمېر کتابونه ځای پر ځای شوي دي او ګڼ شمېر کتابونه هلته شتون لري. معمولا تاسو د فرصت په وخت کې د کوم ډول کتابونو سره لیوالتیا لري چې مطالعه وکړئ؟ زه خو طبیعتا د لغاتنامې او جملات بندي سره ډېر علاقه‌مندي لرم او په ضمن کې د اداره او منیجمنت کتابونه مطالعه کوم خو د منګه اړتیا او ضرورت د ګمرکاتو قوانینو او طرز العملو ته ده چې په فرصت مناسب کې زه د هغه نه مطالعه کوم. ډېر ښه. او په ضمن کې دیني کتابونه هم دلته شته دي موږ مجلې هم لرو د هغه نه هم استفاده کوو. ډېر ښه. تاسو په خپله څه لیکنې خو نه کوئ؟ لیکوالۍ سره لیوالتیا لري نه لري؟ لیکوالۍ سره کاملا لیوال یم او مخکې د دې نه البته د مکتب او د پوهنتون په دوره کې ډېر فرصتونه وو چې ما مثال لیکنه کړې ده بعضې شعرونه هم ما شته دي او لږ لیکنې مې هم کړي دي خو هغه سر ته ونه رسېدلې په خاطر د مصروفیتو باندې او ډېر ورته لیوال یم. کلیوال صاحب ولې کلیوال تخلص کوي؟ دا تخلص ما د 3 جهتونه په ځان باندې کېښوده.
یو خو واقعا زه یو د کلي یو د اطراف سړی یم اطرافي ژوند لرو سره لکه په فارسي اطراف ورته وایي او په پښتو کې ورته کلی وایي په دویم مورد کې د یو چا دپاره دغه ستونزه پیدا نشي چې دا تاجک ده هزاره ده ازبک ده پښتون ده او د کلیوال نقطه وویني پوه شي چې دا سړی اطرافي سړی ده بلې او دریمه مسله دا چې بعضې خلک ځان باندې مثال ذکي دي او هوښیار دي او نور څه هغه دي زه نه غواړم چې مثال د یو انسان دپاره ډېر د سویې نه لوړ یا اوچت تخلص ورته کېښودل شوی خیر دا دماغ خپل علاقهمندي ده چې ځان باندې مې د خپل کلیوال تخلص ایښی ده تر څو د خلکو ستونزې هم د ما د نوم اورېدو سره حل شي که زما اورې نو خاکسار یې که اوس خو ټول فامیل کلیوال سوی ده دې سره به مې علاقهمندي ده د کورنۍ تخلص نه ده البته دا ما خپله زه په قوم ستانکزی یم خو موږ ټول مخکیني فایل پاینده خیل و ستانکزي سره ګډېږي او د ما نه به بعد به ما اولاده ټول کلیوال انشاءالله تخلص کوي ډېره مننه کوم کله کله ورزش هم کوئ ورزش سره لیوالتیا لري بله زه خپله یو والیبالر یم په وړکتوب قد نه دې ښکاري ماشاءالله چې والیبال لري زه به لږ زره ځان قد به ټیټ کړم چې تا سره برابر سم که څنګه ځینې خلکو ما ته ویلي چې ستا قد وي نسبتا وي چغ ښکاري که نه خو زه چې تا سره ودرېدم نو ما ویلې چې یاره زه منکر یم دې موضوع نه زه تېرېږم دې مسلې نه چې زما قد به جګي قد و اندازه خو خدای پاک هغه کوي خو د موږ د فامیلي ټول همدغسې قدونه هم لوړ دي په وړکتوب کې ما خپله یو ټیم لرو د فوټبال چې تر اوسه پورې زه د هغه سپانسري کوم او هغه سر ټیم هم د ما خپله کس ده او په ضمن د دې کې چې د فوټبال سر ټیمي مې لرودله زه خپله یو والیبالر یم د خان آباد هغه منتخب ټیم کې ما والیبال کړی ده او په لسګونو جامونه کله اول کله دویم موږ اخیستي دي او اوس هم زه په والیبال باندې بوخت یم والیبال کوم ډېر ښه نو په والیبال کې تر ټولو هغه ښه حرکت چې ته ترسره کوې معمولا لوبغاړي داسې وي چې یو خاص حرکت ځان ته لري ستا کوم حرکت دی چې ته ترسره کوې خصوصا په سیالیو کې په لوبو کې یا چې کله هم په میدان کې لوبېږي بله ما ته خو خوند هغه وخت کې راکوي چې پاستر راته پاس راکړي او زه ورته شوټ ووهم دا شوټ چې په مځکه ولګېږي بېرته بیا د ملا دا رقمي او رقم اکشن ورسره وکړي څومره ښه بلکل دا لوړ قدونه همداسې دې دپاره شوټ دپاره هم جوړ وي که نه چې لوړ قد څوک لري په د والیبال په ډګر کې یا په میدان کې هغوی معمولا شوټران وي او ډېره مننه کومه نو دوستانو زما زه هغه وخت کې ویښته اوږده بیا مې دا ویښته په خپل په پف باندې شمال ورکړ دا مې اکشن و د ځوانۍ او د بلکل هم ویښته کم سوي دي هم سنګینه سوي نه ویښته د خو په خپله کم کړي او ویښته به دې اوس هم هغه شی خو خبره دا دی چې دا د شان سره اوس هغسې ویښته نه وایي لکه وړکتوب کې چې پرېښودل که نه خو ورزش اوس هم دوام ورزش بلې زه خپله اوس دلته میدان د والیبال هم جوړ کړی ده تاسو یې کتلی شئ هر مازدیګر د 40 دقیقو دپاره موږ والیبال کوو څومره ښه په دې هڅه کې یو انشاءالله چې که چیرې دا شونې وي نو د کلیوال صاحب د والیبال برخه هم تاسو ته وړاندې کوو تصویرونه اخلو په دې کتابونو کې خو تاسو پاک یادونه وکړه چې معمولا اقتصادي کتابونه او د دې ترڅنګ کله ناکله دیني کتابونه هم مطالعه کوئ د سیاسي او تاریخي کتابونو سره څنګه لیوالتیا لري که نه تاسو د خپرونې په اوږدو کې یادونه وکړله چې تاسو غواړئ چې په راتلونکي کې تاریخي کتابونه مې تر اوسه پورې هم لولم خو د ما علاقهمندي ډېري د اقتصادي بخش او سیاسي بخش ته ده چې هغه کتابونه مطالعه کوم څنګه تاسو دا مجلې وینئ زه دا مطالعه کوم په ضمن د دې کې چې دلته خلک راځي کینی نو موږ لږ زره فرصت نه لرو هغو سره 15 دقیقې چې دوی دلته انتظار باسي نو د موږ کس ورسره هغه ده چې دا کتابونه ورته مخکې کوي او د دې د مطالعې نه دا مراجعین هم مستفید کیږي د دې لپاره دا کتابونه موږ مختلف راټول کړي دي کنه موږ خو د اقتصاد په بخش کې یو باید ټول اقتصادي خو موږ د مراجعینو په خاطر او د دوی د هغه علاقهمندي په خاطر هر نوع کتابونه لټول ډېره مننه کوم کور مودان
دوستانو زه غواړم چې اوس هم د کلیوال صاحب د ځینې بهرني سفرونو په هکله هم دلته تاسو ته وغږېږم او معلومات وړاندې کړم. څومره بهرني سفرونه لرئ کومو هیوادونو ته؟ بهرني سفرونه خو تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیز، آذربایجان او په ضمن کې هندوستان او پاکستان ته ما سفرونه کړي دي. چې پاکستان ته خو ډېر سفرونه کړي دي په زموږ تاسو د مهاجرت په دورو کې. دا نورو دولتو ته هم موږ سفر کړی ده، لکه ډېر سفرونه ما تاجکستان او پاکستان ته کړي. پرتلنه او ارزونه څنګه کوئ د افغانستان او د نورو ملکونو چې تاسو سفرونه کړي او په هکله یادونه؟ طبعا چې بل ملک ته لاړ شي د هغو ښکلا ګورې، د هغو امنیت ګورې، هوس خوري سړی. خو د همغه هوس و ارمان زه لرمه چې تاسو دا بعضې ابادیګانې وینئ، هر چېرته چې زه لاړ شم سمسورتیا غواړم، سمسور شي یا د هغه خپل د ملک باکګراوند د خپل په هغه نقطې صفري کې معلوم کوم، نو چې تاسو هغه د معلومات وکړو وملیدل چې د تیر په پرتله باندې دلته به تغییرات هم راغلي وي. خو هر افغان ته دا وایم چې کوشش وکړئ خپل وطن را جوړ کړئ. ضرورت موږ او تاسو دلته نشته چې لاړ شو خارج ته، هلته په صفت دی او مهاجر زندګي وکړو. دلته د خپل وطن ده او خپل په وطن کې ژوند وکړو سره. بالکل ډېره مننه کوم. کورمودان دوستانو تاسو ته د کلیوال صاحب د دې کتابتون تصویرونه وړاندې کیږي. په دې هیله یم چې تاسو هم راسره ملتیا ولرئ. دوستانو بیا ښه راغلاست. د کلیوال صاحب په هکله یو شمېر نظریات تاسو ته نشر ته وسپارل شو. همداراز د دوی د بهرني سفرونو په هکله تاسو ته بشپړ معلومات وړاندې شو. د دوی د کتابخانې یا د کتابتون په هکله، د دوی د خوښې وړ د مضامینو مطالعې په هکله تاسو ته معلومات وړاندې شو. اوس هم د خپرونې په دې برخه کې زه غواړم چې د کلیوال صاحب د تیرو دندو په هکله تاسو ته بشپړ معلومات وړاندې کړم. د خپرونې په پیل کې تر یو حده پورې تاسو ته معلومات هم وړاندې شو د کلیوال صاحب د تیرو دندو په هکله. خو اوس هم غواړم چې په بشپړ ډول تاسو ته وغږېږو د کلیوال صاحب د تیرو فعالیتونو دندو په هکله. کلیوال صاحب څومره دندې مو ترسره کړي او د دندو پیل مو له کوم ځای څخه و؟ کله چې تاسو په دندو باندې پیل وکړه یا دغه موخه او ذهنیت تاسو سره و چې یو وخت کې به تاسو دې ځای ته رسېږي او دلته به دنده ترسره کوئ، دلته به فعالیت کوئ، دلته به کار کوئ؟ ډېرې مننې سره. د ما اولینه دنده په 1988 کال کې په دفتر د انتخاباتو کې په کمیسیون د مستقل انتخابات په حیث د ناظم صاحبي یعنې DFC وظیفه مې ترسره کړې ده. د همغه نه د موږ پیل او آغاز د وظیفې شروع شو چې په 1990 کال کې اولینه وظیفه په ګمرک د شیرخان بندر کندوز ګمرک کې البته په حیث د مدیر د خدماتو وظیفه مې وکړه. بیا یو کال وروسته د یو PRR امتحان په ترڅ کې زه په حیث د مدیر عضو د تشریح تعیین شولم. بیا 2 کاله وروسته د هغه نه په حیث د مدیر د تشریح مې وظیفه اجرا کوله. د 2 کالو د مخې نه په حیث د مدیر د بررسیو مو په ګمرک سرحدي شیرخان بندر کې البته د 1 کالو 2 میاشتې راهیسې نه کېږي چې موږ د وزارت مالیه د پالیسي په ترڅ کې تصمیم ونیول شو چې موږ 10 نفره د شیرخان بندر ګمرک نه انتقال شولو راغلو تورخم ګمرک ته. البته دلته په مختلفو بخشو کې کار کړی و. مدت 4 میاشتو کېږي چې په حیث د مدیر عمومي دلته ایفای وظیفه کوم. څه فکر کوئ کلیوال صاحب د کور نه فکر کوم تاسو لرې یاستئ په کندوز کې وئ اوس هم په دې ساحه کې یاستئ په دې سرحدي سیمه کې څه احساس لرئ؟ کومه دنده ستاسو لپاره په زړه پورې دنده و؟ په کومه دنده کې مو ځان ارامه احساسوئ؟ بله څرنګه چې ټول وطنوالو ته دا معلومه ده مسافریت تاثیرات د خپل لري،
خو زه د درې رنګه بیرغ لاندې چې کوم ځای د افغانستان هر ګوټي هغلته مسافرت احساس نه کوم. هلته زما وطن ده او زه ازاده نه کولی شم چې خپله وظیفه سرته ورسوم او کوم شوق اشتیاق چې زه د خپلې وظیفې سره لرم دغه مسافرت هم په ما تاثیر نه کوي. ټولو همکارانو ته زما ملګرو ته معلومات څه ده چې زه میاشت په وظیفه کې تېروم بیا بعد یو میاشت نه کوم. واده خو به لرئ؟ بلې او زه فضل د خدای په 1990 کال کې زما واده شوی ده او ثمره یې 15 اولادونه دي چې 2 یې زمون دي او 3 مې لوڼې دي. ماشاءالله. څه غواړئ چې هغوی په راتلونکي کې باید څه وکړي؟ دا اول خو دا 2 دانې چې دي دوګانۍ دي دواړه اول ماشاءالله. بلې اول څه د مکتب کې شامل کړي خو څرنګه چې زموږ والد په موږ باندې د تعلیم تاکید کړی ده موږ هم کوشش کوو چې د خپل اولادونه دا کوم فرض و دنج چې په موږ باندې لري دا ادا کړو. انشاءالله سره چې وکولی شو چې یو ښه اولاد جامعه ته تقدیم کړو. تقدیر د خدای په لاس کې ده خو وسیله به یې موږ انشاءالله. تاسو د ښه مدیریت او هم د ښه مدیر ځانګړنه څنګه بیانولی شئ؟ ستاسو په اند یو ښه مدیر باید کومې ځانګړنې ولري، کوم خصوصیات له ځان سره ولري؟ بله ښه مدیر څرنګه چې زه خپله د بخش سره شوق لرم څرنګه چې زه د بخشو سره شوق لرم او دا مدیریتونه ما د ابتدا نه شروع کړي دي. ښه مدیر زما په اند باندې یو حاکمیت ولري د خپل پرسونل باندې، دا یو ځانګړتیا ده. دویم د خپل د پرسونلو نه باخبري ولري چې څوک څه کوي او څه مشکلات لري، څه ستونزې مخامخ ورته دي او تقدیر یې کړي مثال په ښه کارو کې. دریمه خبره دا چې د ښو اخلاقو جوګۍ او په ضمن کې یو هدف یو ټارګټ ولري ځان سره. دا به زما په نظر د ښه مدیر ځانګړتیاوې وي. نړۍ مننه کوم جناب کلیوال صاحب. زموږ خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. د خپرونې وروستۍ شیبې دي او موږ په خپرونه کې وصل لرو. کومه څیره چې زموږ سره ګډون کوي موږ د څیرو څخه یوه لیکنه اخلو د یادګار په ډول. نو زموږ د خپرونې دغه کتابچه هم فکر کوم تر ډېره لیکنې پکې شوي دي او دا څو محدودې پاڼې پاتې شوي دي په دې کتابچه کې. ستاسو یوه لیکنه اخلو. لیکنه تاسو پورې تړلې لیکنه ده چې تاسو څه لیکئ. ستاسو د خوښې وړ لیکنه اخلو په دغه پاڼه کې. دا پاڼه تاسو ته ځانګړې شوې ده. مهرباني وکړئ. ډېره مننه. ستاسو لیکنه په دغه پاڼه کې اخلو. ټولو ژوندون تلویزیون کارمندانو نه او خصوصا صافي صاحب نه چې تدریجي پورې زحمت کړی و. خدای دې تاسو ته خیر و برکت درکړي چې ځوانانو د تشویق په خاطر باندې یا پلټنې په خاطر باندې هر ځایونه لټوئ وغیره پیدا کوئ. ګرچې موږ دونه شاید وړتیا هم نه لرله خو تدریجي پورې مې زحمت کړی ده. ډېره مننه. زموږ ویاړ یاستئ. ډېره مننه. نړۍ مننه کوم کلیوال صاحب. فکر کوم ستاسو لیکنه هم پای ته رسېدلې. نو تاسو ولولئ چې څه مو لیکلي. بلې او تاسو ولولئ که زه ولولم ستاسو خوښه. ستاسو خوښه سره کوم طبیعت دي. د ژوندون د تلویزیون د ژوندون میلمه په نوم چې کومه خپرونه خپرېږي ډېره په زړه پورې خپرونه او مفیده خپرونه ده. زه په خاصه توګه د صافي صاحب څخه په دې اړه مننه کوم چې د دې خپرونې مشري یا مجري ده او د هېواد ګوټ ګوټ ته سفرونه کوي تر څو وطنوالو او مینوالو ته ښه خپرونه یا دلچسپه خپرونه خپاره کړي. جناب کلیوال صاحب کور مودن خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه ستاسو د دې ښایسته لیکنې څخه. مننه. ډېره مننه. کور مودن په روسیو کې که کوم ځانګړی پیغام لري هېوادوالو ته نورو ځوانانو ته چې ځوانان باید څه وکړي نو زموږ د ژوندون میلمه د خپرونې مایک ستاسو په خدمت کې. بس زموږ او تاسو افغانانو خو همدغه یو پیام ده چې ټولو دپاره چې کوشش وکړو چې هر څوک د خپل د وطن د ابادي او د امنیت په هڅولو باندې وهڅوو او دا د موږ او تاسو ټولو دنده ده او دا د ما ټولو ته پیغام ده چې هر وګړی د افغانستان فرد په دې ولس د افغانستان باندې حق لري. نو دا پیغام د ټولو ته باید ورسي او تر څو چې موږ او تاسو خپله په خپل پښو ونه درېږو خپله ورسره همکار نه سو دا وطن نه ابادېږي.
او ځوانانو ته مې دا پیغام ده فقط لاره د بحران نه یا د 40 کلن جنگ پای نقطه کېښودل فقط تعلیم ده او حوصله مندي او تعلیم ده. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. په چارو کې درته د لا بریالیتوبونو هیله کوم. مننه. تاسو هم ډېره مننه. دوستانو د ژوندون مېلمه د خپرونې درنو مینوالو زموږ خپرونه همدلته پای ته رسېږي. له تاسو منندوی یم او همدغسې خپل ټول کاري ټیم څخه مننه کوم. تر بیا چې ستاسو په دغه چوپړ کې حاضرېږم د هېواد د یو بلې سیرې سره تاسو په تلپاتې رب سپارم. هر چېرې چې یاست نیکمرغه ژوند ولرئ. الله مل او مددګار شه. د خدای په امان.